مسجد نبوي شریف کې خطبه به ورکوله د کجوري په یو تنه باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي دا الله حبیب ضعیف شولې تاسو کمزوري شولې د عمر تقاضا ده ډډه نشي لګولې یو منبر درته جوړو د لرګینا چې تاسو د جمعې په ورځ کله خطبه ورکوي تقریر کوي نو چې ډډه ورته وهي منبر جوړ شو د دواړو جهانو سردار مبارک منبر ته اوختلو هغه کومه کجوره باندې چې نبی علیه السلام خطبه ورکوله هغه د کجوري تنا په ژړا شوله او دومره په تیزه ژړا شروع کړله چې د دواړو جهانو سردار مبارک یې ژړا واورېدله نبی علیه السلام مبارک ورپسې ورکوز شو او د کجوري هغې تنې ته ورتر غاړه وتو او لکه د ماشوم غوندې چې ماشوم له سړی په سر لاس وخي او قلارۍ یې هغه د کجوري تنه هغه یې قلاروله هغې له تسلي ورکوله هغې له ډاډ ورکو او دا یې ورته فرمایل چې د قیامت په ورځ په جنت کې را سره خوشحاله یې کو په دنیا کې هغې له بغیر د ژبې الله رب العالمین د ګویایۍ قوت ورکو بغیر د غوږونو د نبی علیه السلام مبارک خبره واورېدله بغیر د ذهن او د دماغو د دنیا کموالی او د آخرت د ژوند لویوالی دا ورته الله ورواچو او هغه د کجوري تنه ګویا شوله نبی علیه السلام مبارک ته فرمایي آخرت کې جنت کې در سره خوشحاله یما فرمایي نبی علیه السلام کو زه نه وی ورغلی ما دې ته غاړه نه وی ورکړی دا زما په فراق باندې دومره خفه وه صحابه کرامو ته فرمایي د قیامت د ورځې پورې به د کجوري دا تنه جوړېدله د کجوري په تنه کې د دواړو جهانو د سردار مبارک د محبت احساس د فراق او د جدایۍ احساس په جدا کېدو باندې خفګان او بیا ژړا نبی علیه السلام مبارک صحابه کرامو ته وفرمایل دا دفن کوي مسجد نبوي شریف کې دفن یې کړله خلافت عثمانیه کې چې کله ترکو د مسجد نبوي شریف تعمیر کو هغه وخت کې سلطان عبدالحمید حکم وکړو وی دا په کوم ځای باندې چې د کجوري تنه نبی علیه السلام مبارک دفن کړی ده دې ځای باندې یو ستن یادګاري ور وخیژوئ اوس هم په هغه ځای باندې د مسجد نبوي شریف یو ستن تعمیر ده او د هغې ستنې په سر کې په شین خط باندې لیکلي دي استوانه حنانه دې لاندې هغه د کجوري تنه دفن ده کومه د کجوري تنه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په جدایۍ کې په ژړا شوې وه